السلام علیکم. هغو کتونکو د سرسایه په باره کې د سره یو اهمه ویډیو چې د هغه شیر کوم. اختر ورځې را روان دي، روژه اخره ته رسیدونکې ده. نو د سرسایه په باره کې ډېر کسان چې دي تپوسونه کوي چې سرسایه څنګه ده، سرسایه به څنګه ورکوو، چاله به ورکوو، څوک به ورکوي. او دویمه خبره دا چې د کوم مسافر وروڼه دي په بهر ملکونو کې دي، مثال په سعودي کې دي او دغه رنګې دوبۍ، ملیشیا یو ځای بل ځای کې دي، هغوی به د کوم ملک په حساب سره چې دی سرسایه ورکوي. نو ویډیو چې د هغه را سره پوره وګورئ او ویډیو چې د مخکې شیر هم کوي، د خاص کر د کوم مسافر وروڼه دي د هغوی سره شیر کوي چې د دې مسلې نه چې د مسافر وروڼه چې دي هغه هم خبر شي او کوم کسان سرسایه ورکوي یا څوک اخلي چې هغې د دې نه چې دی خبر شي. نو د سرسایه دا دی چې نن سبا د غنمو د حساب نه وي، د اوړو د حساب نه وي، دغه رنګې د کجورو د وسکو د حساب نه وي، مختلف ریټونه دي. او زمونږ د دغه حساب چې عام طور علما کوم فتوا ورکوي نو هغه د اوړو د حساب نه ورکوي چې هغه 300 روپۍ ده د پاکستان د مطابق دغه چې ده. او کوم مسافرونه چې په کوم ملک کې اوسېږي هغوی هلته کې د هغه ملک په کوم ملک کې پیسه ګټي نو د هغه ملک په حساب سره ورکوي. مثال په طور یو ورور دی هغه په سعودي کې دی، هغه د ریالونو هلته کې ګټي نو هغه به چې هغه ځای کې د ریالونو کوم سرسایي 25 ریال دی یا 30 ریال دی 45 ریال دی مثال کې طور پر، نو د هغه حساب سره به ورکوي. دغه رنګ یو کس په دوبۍ کې دی هغه درهمونه ګټي نو په هغه حساب سره به ورکوي. ملیشیا کې دی هغه رنګې ګټي نو په هغه حساب سره به ورکوي. او بل دا چې دا څوک هره میاشت کې نه ورکوي، نه داسې زر در ورکوي، دا په کال کې دغه یو ځلي نو که څه لږې پیسې وراشي نو دومره مشکله نه ده. هلته کې د الله تعالی ورله نور دومره مال ورکړي دومره ګټي نو که په دا یو ځل دا لږې پیسې څه سیوا هم ولګي نو بل ځای ته نه ځي، بلکې الله تعالی به د دې اجر ورکوي. د غریبانو سره چې د مرسته به ډېره شي، غریبانو مسلمانانو چې دی د هغوی مدد به ډېر وکړی شي. نو په دې کې شومتیا او د کنجوستوب نه چې دی هغه کار نه دی اخیستل، بلکې د اخلاص کار چې دی هغه پکې اخلاص د کار اخیستل پکار دي. نو د هغه که سړی یو ورور چې دی په بهر ملک کې دی هلته ګټي او د پاکستان د مقدار مطابق 300 روپۍ ورکړي نو هم سرسایه کېږي، څه مسله پکې نشته دی. خو دومره ده چې علما په دې باندې فتوا ورکوي چې بهتره دا ده چې د کوم ملک کې سړی اوسېږي او پیسې ګټي نو چې د هغه ملک په اعتبار سره چې دی هغه سرسایه ورکړي. او دویم دا چې که بیا هم د دې په باره کې د چا بیا څه مسله وي نو په کمنټ کې کمنټ کې به انشاءالله د هغې جواب چې دی هغه میلاو شي. په ویډیو چې د هغه مخکې شیر کې خاص کر د مسافرونو سره شیر کې چې هغوی د دې مسلې نه چې دی هغه خبر شي.